په دې دیګر کې زوم د دې طرف خټکو یو الک مړو دلې خخ کړو اتلس ورځې پس اقربا رااله وې مونږ یو باس وړو ما نه تپوس کوم مال به وړي بس خخته وې چې نه خبر تورله پراینستو زم ور پسې لاړ چلاړم دومره سپین الکو چې لټه شو داغه په مخ چې را پراینستو داسې تور لکه تبخه څه شي او دا خله دی وحکو تراغلی و دومره ارته وا او دا سترګي بوټي راوته چې په دې پوزه پرته او د سهالو چې درې ورځې ما روټای نشو خوړې عزیزانو دا زما د لیدو خبر دا دلې دا بار دی رچه دا دې ځکه دولس دیارلس تقریبا 15 سورلس 15 کالو خبره دلته می جمعې منځ کو په دې لار اتلم یو الک مخله راغی اوسم د رامداس کې ژوندې دی ویاله دلته یو قبر سورې شوی دی په کې مړې دی ورلم چې ورلم لاندې می چوکته دومره سورې دی په کې سپین کفن کې مړې پروت پاس هغه قبر د وزیرو خختو جوړو نو هغه خختي ماوارې شوی وي دومره زمانہ په تیرا زم لاندې ډورې ته کوشم اسورم چې لګرد کو ډېر خپل او خسته زلمه په پروتو دا وخته داسې دا زلفې غوندي په دې غوګونو په دې مخ را پرتی لره نه خو خو کته خو سودا مې دا شو چې داسې پوګ دی پکې به غلیاو شوی دا سړو ته مې وی چې الکه تاسو زما د الله سو خپونی سي زلاس وروړم اسنه کده قبر زرانی ومنو زر مې را ډچ وهی داس دام دا اورېدو خبرې نه دي دا د لیدو درته وای اغي زما د الله سو خپدا سیونی و ما لاس وردانه نه چې وردانه نه مې کو په دې مخ مې ورته لاس والو کفن مې وکړو پاس په قبر اور شو او دومره زمانہ تیر وا او دا مړه داسې پروتو تابو ریخم څه شي بالکل لا سنا سینا مخ پوزا لاس می په خوالو کفن داسې تابو اوسته د بجاز د دکان نه راو داسې پکې دي په دغه دیرا دیو د نمازګر تلما زما کور رامداس کې دلې به چې جمعې منځ کو نو د دې دیرې په لار به داسې رامداس په دغه ځای کې مړی رئیستو اته ورځې پس څه پې کوئ وی ګنداو ته وي مه کوئ هلکه وی نه یو ساعت زم ودرېدم تماشې ته ما ته دا سودایي چې ودرېدم خو چې رومبی خخته را لرې کا دومره دومره ګونګټان د دې قبر نه دومره راووته چې تیاره یې جوړه او په خدای باور وکړئ چې داسې اوازونه کول لکه د هلیکاپټر چې بس ټول سړي بېهوشه شو او مام چې هغه منډه ونیوه نو پر همداس کې مې ساه واخیسته او بیا زر ورپسې خښتې ولګولې عزیزانو عرض مې دا و چې دې ځمکې لاندې هر شی شته هر شی شته جنت هم شته او جهنم هم شته جنت هم شته زما عزیزانو دا معجزه وه د عیسی علیه السلام مړي را ژوندي کول ابرس باندې لاس وهل هغه جوړېدل مارغانو کې پوکې کول هغه الوتل دا معجزه وه د عیسی علیه السلام یو مړي باندې تیر شنو هغه आवाज کول وای مورې وای مورې وای مورې عیسی علیه السلام را ژوندې کوې څه تکلیف دی درته صاحب په سخت عذاب کې نو مور ته څه چغې وهې وې مور ته ځکه چغې وام چې دنیا کې زه ژوندی یم ما به چې وایو کړه نو مور به مې قربان راته وې نو د هغې قربان سره به ټول تکلیف ما نه لاړو نو اوس هم ډېر تکلیف کې یم که چېرته مور راته قربان اواز مور ډېر زورور شي
د دې قوم د بد ورځو یو لوی وجه دام ده چې دوی د مور پلار ډېر لوی نافرمان د مور او پلار ډېر لوی نافرمان قرآن ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما د مور او پلار په مخ کې به اف داسې ډېر لوی تکلیف در باندې وای بم نه اف قدر بل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اور وقت بدی د مور او پلار په مخ کې د ذلت وزر غړولې وي او دعا به ورته څکه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے الله زما په مور او پلار داسې رحم وکا لکه زه چې وړو کې مو په مهربانۍ لوی کړو ما څنګه چې زه وړو کې دوی په شفقت او مهربانۍ لویولم اے الله داسې رحم زما दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।